پخوا پښتنو خو به هغه چاته ویل چې د هغوی زنانو کپړه به په ډیران هم چله شوه کتلی. ځینو خلکو خو اسلام پرېږده پښتو یې وشرموله. پښتون خو ډېر دروند نوم و، د ځینو خلکو د وجې نه ډېر سپک شو. د پښتنو کلچر هغه ډمتوب نه دی، هغه بېحیي نه دی، هغه رقصونه ګډاګانې نه دي چې ځوانې جنکۍ میدان ته وباسه هغه ځان ته ګډوه یا تور ته ګډېږه او د مینې محبت سندرې وایه. نه پښتو د دې اجازت ورکوي، نه شریعت د دې اجازت ورکوي. دې ته موږ په خپل زبان کې بېحیي وایو، فحاشي وایو، بېغیرتوب وایو. چې څوک خپلې زنانه میدان ته روباسي په میدان یې ګډوي. خلک دې ته ګوري یا دوی خلکو ته ګوري. بلکې پښتون خو د غیرت نوم و، پښتون خو د حیا نوم و، پښتون خو د صداقت نوم و، پښتون خو د مهمان نوازي نوم و. دا موږ خپلو مشرانو نه اورېدلی دي. او دا فحاشي، د ډمتوب، د کنجرتوب، د ګډاګانې دا د سپکو خلکو کار دی، دا د پښتنو کار نه دی. آیا چاته خپل ضمیر د اجازت ورکوي چې هغه خپله خور، خپله لور، خپله ښځه میدان ته روباسي، خلکو مخې ته یې ګډوي یا خلک ګډېږي دې ورته ناسته وي؟ پخوا پښتنو خو به هغه چاته ویل چې د هغوی زنانو کپړه به په ډیران هم چله شوه کتلی. نن سبا غیرتي هغه دی چې خپلې زنانه سینګار کي او میدان ته یې روباسي. د ځینو خلکو خو اسلام پرېږده پښتو یې وشرموله. پښتون خو ډېر دروند نوم و، د ځینو خلکو د وجې نه ډېر سپک شو.